أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. نانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 33 34 35 36 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې آیات کې تیر شو الله رب العزت وی فماذا بعد الحق الا الضلال چې د حق نه ورستو گمراهی چې نو هغه وی د گمراهی نه ما سوا چې نو هغه بل څه نه. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا د غشان چې نو هغه رښتینی شول استا د رب چې نو هغه وینا او خبره آی کسانو باندې چې دا غوی نافرمانه انهم لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي، یعنی هغه کسان چې د هغوی په خپل کفر او شرک کې چې نو هغه اموخته ولو نو دغه خلکو مبارک چې نو الله رب العزت دغه وینا چې نو هغه رښتینی شوله چې د حق نه ورستو ضلال ګمراهي چې نو هغه ده او دغه خلک چې نو هغه په ګمراهۍ کې دي چې نو هغه ایمان دا نه راوړي. دویم آیات کې الله رب العزت فرمایي قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدهم. نو الله وی دا تاسو چې د الله سره شریک جوړوي دا خو صریح گمراهی ده او د دغه گمراهی الله رب العزت یو ښکلی آسان بهترین انداز کې چې نو د هغوی اصلاح کوي دغه خبر ورته چې نو هغه په سمجھ کې راولي الله چې نو هغه پوه کوي. ګوره تاسو چې دا کم کسان د الله سره شریک جوړوي نو مخکې آیاتونو کې تیر شول چې دوی چې نو هغه ستاسو د رزق مالکان دي نو دوی نه دي، دوی تاسو د پاره چې نو د حواس د غوږونو د نو د سترګو د دې مالکان دي کدا د نه لاړ شي نو وینه دوی چې نو د مړي نه ژوندې د ژوندې نه مړي چې نو هغه پیدا کولی شي دا هم نشي کولی، دوی ستاسو د کارونو چې نو انتظام کولی شي نو دا هم نشي کولی. دوی که چېرته تاسو چې هغه مړه شي نو ستاسو دا شرکا ستاسو چې دا کم شریکان او معبودان چې نو هغه جوړ کړي دي د الله سره نو آیا دوی دوباره بیا چې نو دا خلک په دویم ځل پیدا کولی شي نو دا هم نشي کولی. دا ټول کارونه څوک کوي نو د دې ټولو کارونو خالق الله دی، الله نه ما سوا چې نو هغه دا نشي کولی. نو چې کله د الله نه ما سوا دا کارونه بل څوک چې نو هغه نشي کولی نو بیا تاسو د دې ښځو نه عبادت چې نو هغه څنګه کوئ. نو مخکې تیر چې نو هغه د دې نه تیر شوي ولو نو دوی وی موږ د دې عبادت چې نو هغه په دغې وجه نه کوو چې دوی د دې کارونو مالکان دي یا دوی چې نو هغه دا کارونه کولی شي، بلکې دا زموږ یو ذریعه ده سیړۍ مو ده په دې باندې موږ الله ته رسو. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، موږ د دې عبادت چې نو هغه نه کوو مګر د دې دپاره چې دوی موږ الله رب العزت ته چې نو هغه د درجې په اعتبار سره چې نو هغه نږدې کړي نو موږ د دې په وجه باندې چې نو هغه د دې عبادت کوو. نو الله وی ګوره الله هغه ذات دی چې من یبدأ الخلق ثم یعیدهم، څوک چې په اول ځل پیدا کوي مخلوق او بیا په دوباره چې نو هغه هم اعاده کوي په دویم ځل چې کله غواړي په دویم ځل بیا هم پیدا کولی شي. اوس چې نو هغه خلک وګوري نو خلک وایي چې اوس خو نو هغه جدید ساینس نو هغې ترقي کړی او داسې دا دوی هم مادي ارسه جوړوي نو دوی چې نو هغه هم انسانان جوړوي دا شیزونه جوړوي که څوک چې نو هغه کدوان جوړوي څوک ګوپیان جوړوي داسې چې نو دا ټول شیزونه موږ ته چې نو په راځي. نو جواب دا نه چې د دغې شیز چې کوم اصل او ماده ده
کم شي نه چې نو هغه دا کېږي د دې باندې لا اوسه پورې د چا قدرت نه حاصل دی او نه به حاصل شي. دا الله رب العزت چې نو کړي دا خو ځان له چې عقل چې نو هغه استعمال کوي او دا هغه سره چې نو هغه دوی د عقل په استعمال په وجه باندې چې مثال په تور کې مخکې بلک ضرورت او بیا د هغه نه سیوا شول مخکې به نو هغه کورنۍ چرګو نو کورنۍ چرګ به چرته نو هغه په 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد چې نو هغه بیا هغه چول او بیا به بچی راوړل پای کې بچی د 15 شپږ میاشتې لګېدلې اوس چې نو هغه پارمې دی په یو ساحت کې چې نو هغه دا کېږي بیا د هغې چې کم ګرمایش او دا د جو هغه اوس د ماشینونو په ذریعه باندې چې نو هغه ورکوي د هغه نو د هغې نه اوس بیا زر شولو هغه ځان له خبر ده د الله رب العزت انسان له عقل ورکړی دی او قرآن کې په خپل هم الله رب العزت وایي مخکې به رام شي ویخلقون ما لا تعلمون دوی به داسې ایجادات به کېږي داسې شیزونه چې نو هغه به پیدا کېږي چې تاسو په هغې باندې سره پوهېږئ هم نه لکه نن چې نو 20 کاله مخکې 10 کاله مخکې چې کم کس نو هغه مړ شوی وي او که په هغه وخت کې دا چاته ویلی چې یاره دغه شانتې یو عین به یو شیشه به په هغې چې تو ګوتې وړلی هغه به چې نو هغه تا ته خبرې کوي که په هغې کې تو څوک راړې هغه به تا ته راړولی کېږي ستا نه په ملکونو باندې سړی لري هغه به بالکل تا سره مخامخ کېږي هغه به چې مړ ته لیونی دا تو څه وی داسې چې نو هغه چېرته کېدی شي دا خو چې نو هغه چېرته په ژوند کې هم نه دی شي چې خبره داسې کار خو پیریان هم نشي کولی نو دی به یې څه وکړي نو ده به چې نو هغه داسې خو الله وایي چې نو ویخلق ما لا تعلمون الله انسان له عقل ورکړی دی چې نو هغه شیزونه به وکړي چې هغې دی خو د دې شیزونه چې کم اصل دی کمې ماته ده نو د هغې قدرت چې نو هغې اسم نشي ځکه الله رب العزت چې نو غالبا صورت قصص کې چیلنج کړی دی تاسو کې چې نو هغه ستاسو دا شرکا دا ټول راجمع شئ یو مچ قدر چې دی نو هغه تاسو پیدا کوي یو مچ نو هغه تاسو نشئ پیدا کولی نو ځکه الله وی الله هغه ذات دی چې هغه یبدئ الخلق ثم یعیدهم الله چې نو هغه ستاسو شرکا داسې کولی شي نشي نو تو ورته ووایه ای پیغمبره چې الله یبدئ الخلق ثم یعیده الله چې نو په وړاندې ځل هم خلق پیدا کوي د انسان چې نو هغه د سره نوم نشان نه ولو دنیا کې د انسان د سره چې نو هغه ماده نه وه الله رب العزت بابا آدم علیه السلام پیدا کو بیا چې نو هغه د ښځې د سره نوم او نشان نه الله رب العزت چې نو آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه چې نو هغه ښځی پیدا کړله نو الله رب العزت وړاندې ځل باندې چې نو هغه دا پیدا کړل او بیا چې کله دا ټول خلک دنیا نه ځي پناه کېږي او بیا ورځ د قیامت شي محشر شي یو اواز به چې نو هغه وشي او دا ټول به دوباره چې نو واپس بیا ژوندي شي فانا تؤفکون نو تاسو کم طرف ته اړولی چې نو هغه روان یې تاسو کم طرف ته اوړئ د الله دغه واضح چې نو هغه قدرتونه یې نه یو بیا هم تاسو چې نو هغه د ایمان نه اعراض کوئ قل ورته پیغمبره هل من شرکائکم من یهدی الی الحق نو آیا ستاسو په دې شریکانو کې څوک داسې شته چې هغه رهنمایي وکړي حق طرف ته دې چې نو هغه سمه حق لار چې نو هغه وښي چېرته هم نشي کولی نو تو ورته وایه قل الله یهدی للحق الله چې نو هغه رهنمایي کوي هدایت چې نو هغه کوي د سمې لارې طرف ته افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی نو ستاسو په خپل وایي هغه کس چې د هغه په خپل چې نو هغه په رهنمایي چې نو هغه په رهنمایي کې د بل سړي چې نو هغه محتاج دی د بل کس محتاج دی نو هغه د عبادت زیات لایق دی او کنه هغه چې هغه په خپل هم په هدایت او نور خلکو ته چې نو هغه هدایت ښیي الله رب العزت چې هغه نورو ته چې نو هغه لاره ښیي نورو ته چې نو رشد او هدایت چې نو هغه ښیي نو هغه د عبادت لایق دی نو یقینا خبره ده عقل هم دغه تقاضا ده چې کم نو هغه نورو ته هدایت او نورو ته چې نو هغه سم لار ښیي نو هغه د عبادت چې نو هغه لایق دی فما لکم کیف تحکمون نو الله دا تاسو څنګه فیصلې کوئ یعنی بیا ولې دا تاسو د بوتانو عبادت کوئ چې هلن کې د هغوی چې نو هغه نه چاته لار ښودلی شي نه د هغه په خپله چې نو په سمه دی نه بل سړي ته چې نو هغه رهنمایي کولی شي نه په خپل د خپل ځان نه ضرر دفع کولی شي نه د بل نه چې نو هغه ضرر دفع کولی شي نه د خپل ځان دپاره چې نو هغه نفع کولی شي او نه چې نو هغه بل له نفع ورکولی شي او الله رب العزت د دغې ټولو خبرو مالک دی نو د الله پرېږدئ او د دې عبادت چې نو د دې اوثان او د بتانو عبادت کوي دا ستاسو څنګه فیصله ده دا ستاسو څنګه عقل دی اوس دې کې تفسیر خازن کې نو هغه یو سوال ذکر کړی دی هغه وایي چې ګوره دلته الله پاک وایي چې کم زیات د عبادت چې نو هغه لایق دی اما لا یهدی الا ان یهدی هغه چې د هغه لار نه مومي مګر دا چې تو د هغه ته نو هغه لار وښودلی شي
نو سوال چې هغه دا دی چې بوتان چې نو هغه څنګه لار مومي. بوتان خو چې نو هغه جمادات دي، ګټې دي. نو چې کله اوس دغه ګټه ده نو ګټې ته چې نو هغه لار څنګه ښودلی شي؟ ګټې ته خو که تو هر څه وې نو ګټه خو چې نو هغه لار نه مومي، هغه خو رشد و هدایت باندې چې نو هغه نشي راتللی. نو بهرحال د هغوی بیا چې نو هغه دی چې تقریبا 3 جواب چې نو هغه ذکر کړی د مفسرینو. موږ به د هغې نه چې نو هغه یو ووایو چې کوم انتهایی اسان فهم دی تفسیر خازن کې چې نو هغه ذکر کړی 3 ذکر کړی. یو چې نو هغه دا دی چې دلته لا یهد الا ان یهدا، دا په معنی چې نو هغه د انتقال سره دی، د یو ځای نه چې نو هغه بل ځای ته نقل کولو سره. یعنی د دې دا بوتان په خپل تر باندې بذات خود په خپله د یو ځای نه بل ځای ته چې نو هغه نقل کېدی هم نشي. که تا بوت راوړو په دې ځای دې کېښودلو نو د ده باندې به 100 کاله اوسې، خو چې تا واپس راغستی نه یې او په دغه ځای کې دې نه ایښودی نو دی په خپله د یو ځای نه بل ځای ته چې نو هغه نقل کېدی نشي. نو چې یو شی دومره حرکت نشي کولی نو هغه به څنګه تا ته لار وښیي چې په خپله د هغه په نقل مکانی کې چې نو هغه د بل محتاج دی. نو چې یو شیز د نقل مکانی کې په خپله د بل محتاج دی نو د رب چې نو هغه څنګه کېدی شي؟ دې ته تاسو رب څنګه وایي؟ فما لکم کیف تحکمون. بیا ولې دوی دا کوي؟ نو الله رب العزت چې نو د هغې وجه ذکر کړی وما یتبع اکثرهم الا ظنا. دوی چې نو هغه د دوی کې اکثر د ګمان چې نو هغه د اټکلو پیروي کوي، نو هغه ګمانونو باندې په اټکلو پسې دوی روان دي او د دغې په وجه باندې دوی د دې بوتانو چې نو هغه عبادت کوي، حالانکې چې نو هغه نور په دې کې هېڅ حقیقت چې نو هغه نشته. دغه پخوا به هم خلک وي پلان کې چې نو هغه بابا دی یا پلان کې چې نو هغه شهید دی یا پلان کې چې نو هغه قبرستان دی. نو که هغې پخوا باندې لاړې یا د دغې ونې نه چې نو هغه د خوښې ورې بلو خلکو پخوا د لیندو د دې شیزون چې نو هغه به شوقو جو بیا به چا به د خپې نه به یې نیولو، چا به چې نو هغه به یې نیولو، بیا به یې د ځان نه شو خلاصولی، او چا به چې نو هغه به پسې بیا ښځې راغلې او خلک به راغلل د قرآن په سر به راغلل چې بابا یې پرېږده. نو بابا خو په خپله لاندې پروت و، نو دی به یې څنګ نیوه او څنګ به یې پرېښودو. دا صرف هغه وهم و د انسان په ذهن باندې چې کوم وهم او کومه خبره چې نو هغه طاري شي هغه چې نو هغه کولی شي. نور نو الله هم وی دوی چې نو هغه به د دوی دا عبادت او دوی ته به چې نو هغه دا وی چې ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى. نو دا د دوی چې نو هغه ځان له یو وهم یو ګمان چې نو هغه جوړ کړو. د دغې نه ما سوا چې نو هغه نور څه تحفة العلماء کې چې نو اشرف علي تنوي رحمه الله چې نو هغه دلته اسی چې نو هغه یو واقع لیکلي د ګمان د ذهن پورې چې څوک یو فکر جوړ کړي هغه کوي، خو دومره ټایم چې نو هغه نشته، تفصیل د هغې اوږد دی. خو بهرحال مختصر لنډه ده هغه وی ګوره چې نو هغه د انسان فکر چې نو هغه ډېر ارزه کولی شي. ما خواله چې نو څه کسان راغلو نو د هغوی د سحر په دغه باندې کول به نو د هغوی به وي چې فکر به کله جوړ کړو نو دا میس چې نو هغه به دغه شانتې اوچت شو داسې نو دوی به هغې دا کولو. نو هغه بیا چې نن دا شولو ما ورته چې یاره دا خو نه کېږي، ما ته یې وکړلو. بیا مازه ټایم شولو د هغو پاس دا شولو ما یې زه تاسو موږ لاړو مونځ وکړو. زه چې واپس رالم نو ما هغه شانتې فکر جوړ کړو چې دا میز به څوتېږي. نو چې کله ما دغه فکر جوړ کړو هغه شانتې وشو، بیا هغه هغه شانتې وشو. نو ځکه الله رب العزت هغه قصه چې نو هغه بیا هلته ځان لکه ګوره تحفة العلماء کې شته، هغه تفصیلي ده، خو ما تاسو ته مختصر وي دا د دوی ګمان ولو د دوی په ذهن باندې چې نو هغه دغه خبره چې نو راغلې وه. او الله وایي ان ظن لا یغني من الحق شیئا. بېشکه ګمان دا چې نو هغه د حق په باره کې د حق په مقابله کې هېڅ هم چې نو هغه په کار نشي راتلی. ان الله علیم بما یفعلون. بېشکه الله رب العزت چې نو هغه ډېر پوهه دی په هغه څه باندې چې دوی کوي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. کذالک دقشان حقت رشتینی ده رشتا شولا کلمت ربک خبر وینا استاد رب علی الذین پای کسان بانی فسقو چې نافرمانی کړي انهم لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي. قل ووایه ورته پیغمبره هل من شرکائکم ایشته ستاسو په شریکانو کې څوک من یبدأ الخلق چې پیدا کړي اول ځل مخلوق ثم یعیده او بیا دوباره چې نو هغې پیدا کړي ژوندي کړي. قل الله نو تو ورته وایه دوی سره به جواب نه نو تو ورته وایه الله پاک چې دی نو یبدأ الخلق په اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا یې دوباره چې دی نو ژوندي کوي. فانا تؤفکون نو تاسو کم طرف ته چې نو هغه اړولی شوي روان یې. قل ووایه ورته پیغمبره هل من شرکائکم آیا شته ستاسو شریکانو کې من هغه څوک یهدي الی الحق چې هغه لار ښیي رهنمایي کوي حق طرف ته. قل
قل الله نو دو جواب نشي درکول تو ورته وای چې الله رب العزت يهدي للحق هغه رهنمایي کوي لار ښیي حق طرف ته افمن يهدي الى الحق نو آیا هغه څوک چې هغه لار ښیي حق طرف ته احق هغه زیات حقدار دی ایتبع چې دغه تابعداري وکړي شي اما لا يهدي یا هغه څوک چې هغه لار نه مومي پخپله الا ان يهدى مګر دا چې هغه ته لار وښودلی شي فما لكم كيف تحكمون څه شوي تاسو لره دا څنګه فیصلې کوئ وما يتبع اکثرهم او تابعداري نه کوي اکثر د دوی نه الا ظن مگر د ګمان ان الظن بشک ګمانو لا یغنی پکار ناراضی من الحق شیئا د حق په مقابله کې هیڅ هم ان الله بشک الله تعالی علیم پوه دی بما په هغه څه یفعلون چې دوی کوي